ګرانو کتونکو سلامونه کوم لبخان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم د تنګي تحصیل په زیارت کلي کې حاجي وحدت خان صاحب د اتوار په دغه مازدیګر باندې یو چکر راکړ او داسې ځای ته یې راوستو چې موږ ته د خپل پلار نیکه هغه دور رایاد شو چې کله به ګیاله لاړل لور به پس شو نو هغه به یې لوار لوړه او هغه به چې کوم دی نو بیا لوار تېره کو او په دې باندې موږ ګني ریبل په دې باندې موږ جوار ریبل په دې باندې به چې کوم دی نو موږ غنم ریبل او څاروله پې موږ یا خوم کوله خپل هم کړې ده سنډا وم ریړم وه او همدغه میزاډر یورین کونسل دغه دواوه دغه سیمه خو نن هم پریکټیکلي ولیدل چې په دې جدید دور کې اوس هم لا هغه مشینرۍ راغلي دي اوس خو بس بټن وخه چاړه هم تېره کېږي لور هم تېره کېږي تبر هم تېره کېږي خو دوی اوس هم چې کوم دی هغه بنۍ لګولې دی ته وګوره او هغه د خشاک سیسټم دی او داسې مشر ورته ناست دی چې دا به د مردان خان بابا خو زما دا پروګرام ګوري په 9 تاریخ خو به زموږ ستا ملاقات کېږي په هغه واده کې نو واده ته یې زه ځان سره راولم خو تا ستا مقابلې له مې سړی هم کتلی دی ښه د سره به یو ټونګه ټونګوې نو دغه مشر سره چې کوم دی خبرې اترې به کوو او دا دی چې خپل دا ګوره دا خانک ډک دی دا دی خپل رمبي چې کوم دی نو دا دی تیاری او دا رمبي بیا چرته کې ځي مشره نوم دې څه دی جوهرشاه د کوم وخت نه تاسو دا کار کوئ دا زمونږ د پلار د نیکه د وخت دی د پلار د نیکه ښه بر وګورئ دې پکې ته وګوره دا پکې په څه لګېدلی دا په شمسی جي په شمسی باندې جي او دا بنۍ چې کومه لګېدلې کې اوس خشاک استعمال دي او دې کې بس کاره خشاک دواړه بس کوم ځای نه خلک راځي بس د ډېر لرې نه شب قدر نه داسې د خوش علاقه ټوله مونږ سره په ماشین چې تېره شي او یا په دې اور چې تېره شي نو د دې فرق څه دی د دې بس ماشین باندې ډېر ښه نه دغه کېږي دا د لاسو دا کار ښي خلک یې هم ښه خوښوي نو تاسو په دې دور کې چې کوم دی نو ماشین هم نه لګو لګول هم دی خو بس هغه اسانتیا ده بس داسې سیزن کې په ډېر کار کوو خو زیاتره خلک وایي چې په دې او زیاتره خلک په دې وایي چې یاره موږ یې په لاس تېره کړه دا تاسو رمبي تیاروئ او دا موږ رمبي تیاروو دا چېرته کې ځي بیا دا چارسدې ته ځي او دې سره تبرونه دې سره بس لرونه یو تبرونه ګجرو ګړی کې سازېږي دا د سبزو مبزو له چارسدې ضلعې ته ډېر ځي د نیست علاقه باندې ډېره سبزي کرلې کېږي نو هلته کې دا رمبې ځي اوسپنه کې هم څه فرق وي کاریګر کې هم فرق وي دې کې هم دیسي او څه خو شته که نه او چې زمونږ دا رمبۍ ډېر خلک خوښوي 400 ضلع کې خلک او جي دا تاسو دا خانه کوم ډاکټر یې مخې ته هم پراته دي ورځ کې څونه جوړوئ بس دا مونږ داسې هفته پس داسې 10 درزنه مال به سازو هفته کې جي هفته کې او یو 20 درزن به سازو دا اوس لور چې کوم دی نو دا زوړ لور دی دا زوړ لور دی جي دا تاسو تېره کوئ دا مخکې ډېر غټ خو به د تېرې کولو سره داسې نری شي او دا خلک د نری ګیا دپاره دا کوټې لور ډېر ښه خوښوي او دا وښو مښولو د نری ګیا چمن ممن چې پې او جي دې دپاره خلک دا راکوټې لور ښه خوښوي او خلک داسې اډرونه هم درکوي ډېر موږ سره شي چې نوې ساس کړو نو 10 منټه نه تېروي بس څوکې لاس کیلې وړي او جي ګرانو کتونکو دا تاسو ګورئ چې دا رمبي دا کم سیسټم چې کوم دی ستاسو د وړاندې دی باقاعده ښه دا لاس کې دا لرګي د کوم ځای نه دی دا جي د پنجاب نه راځي خو دا بل شانتي دا مونږ بیا داسې کو جي او دا مونږ بیا داسې ډیزاین کې د 400 ضلع کې دا مارکه لاس کې خلک ډېر خوښوي او جي او مارکه خو د خو لرګي د سیسټم لرګي د شوي جي دا مضبوطي او دا مضبوطي جي تاسو شوي استعمال مونږ شوي سره استعمالو صحیح ګرانو کتونکو دا د کروندګرو دپاره دي او د کروندګرو لپاره یو بل پراجیکټ راغلی دی چې موږ راتلو نو موږ د ناظم صاحب سره ناستو د عبدالله سره او ډېر زر د چې هغه څیز به زه تاسو سره متعارف کوم بلکې هغه چې کوم دی هغې ته لکه څه وایي مظفر شاه صحیح ده بس هغه کپړه چې کومه ده نه موږ سره دې وخت کې شته دی نه خو د دې موقع نه پیدا لم خو بهرحال حاجي صاحب سره لږ ملاوېږم وحدت خان حاجي صاحب سره چې د یارانه چې کومه ده ګوره ضروري نه ده چې یو سړی دومره لوی بزنسمین یا کاروبار او بیا چې کوم دی خو کورنۍ انډې خو دا بازارۍ نه دي ښه کورنۍ انډې و چې په دې مالګې اوس اچولې ده
او دې پسې چې بیا چیز کې انډه وخورم د حاجي صاحب سره لږه خبره کومه خو تاسو به چېرته کورنۍ انډې نه غواړئ دا هایبریډ دي کوم چې په بازارونو کې ښه چې هغه چرګه چې کور کې ساتلي وي او هغه انډه روړي هغه د لوبې شي او هغه وخوري خو د حاجي صاحب یارانې دې ځای ته چې راوستم دي جونګړې ته نو ویدا مې د پلارو مشنه یو وي زمونږ مشتریان دي او ویده چې کله فارغه شم نو غم بدلولو لپاره دې ځای ته راځم نو حاجي صاحب څومره وخت نه سره تعلق دی او دې ځای ته تاسو راتګ بسم الله الرحمن الرحیم تقریبا څه کلونه یاره زه به د ووایم چې زه لا ومم نه چې دوی سره زموږ الحمدلله یو تعلق را روان دی پلار د وخت هغه برقرار دی اوسه پورې دی داسې لکه اول دوی سره د پلار هغه اوس وفات دی زما پلار هم وفات و زموږ د کشرانو یې الحمدلله تسلسل دی روان دی او دا خو داسې ځای دی چې کلیوال ماحول دی زه به د ووایم کلیوال هغه یو اوس هم هغه رنګ پکې دی نو اکثر چې ټیم میلو شي داسې چټیا په ورځ نو موږ راچکر کېږو دلته بازو خو امونه مشهور دي ګوړې مشهور دي هر څه مشهور دي چې څه سیزنې که مالټو سیزنې او که رامونو سیزنې دی له موږ راځو او خپل دغه کوو ریفریشمنټ پکې کوو او دا دوی چې کوم کار کوي دا خو یقینا په دې ګرمۍ کې خلک ایستن چا خبره څوک وتې نه شو یو اور ته ځان نیوله دا هم یو روزګار کول او عبادت کې دا راځي نو دا هم یو ښه کار دی خپل شی دوی برقرار ساتلی دی پلار په نیکه دوی دا روان یو دا یو تسلسل دی او د خلکو اعتماد دی کوي نو زمونږ دغه غلی چې یارانه دوستانه دا په دغه نه ده دا نه دا د غریب او د خان خبرې دا رولي کې بیا دغه شی نه دغه کېږي او الحمدلله زمونږ هغه شی روان دی برقرار دی صحیح ډېره زیاته مننه ګران کتونکو وحدت خان صاحب مصروفیات چې زه سیکم نو خو هغه د ټریول والي سره پراپرټۍ والي سره د سکول تعلیم والي سره نو ډېر مصروفیات دي او هفته کې دلته وي بیا سعودي کې وي خو د هغې باوجود دلته کې چې ما د هغوی هغه ناست ولیدله نو عجز طبیعت انسان دی خو موږ ته یو داسې څیز وښوده چې موږ ته هم دا پلار نیکه هغه یادونه را تازه کړل چې موږ به لیوار له رالو هغه به بل شانتي و او موږ به هغه دغه تاوو لیوار سره به هغه پړي هغه څیز به وبې تاوو او اوس چې کوم دی نو باقاعده بنۍ لګېدلې ده خو اوس هم دغه خشاک سیسټم دی ترخز هم تیارېږي تبر هم تیارېږي خورمبې چې کوم دی نو نیستې ته دوه سرو ته او سړېرو ته دغه علاقو ته چې ځي نه د زیارت کلي نه هغه د دې استاد نه ځي څنګه چې د امونو ذکر وکړو نن به ځان سره د بازو نه امونه موړو کور ته د بازو ام کې تار نه وي دا یو ډېر زبردست دی د بازو مالټه د دې یو بېله خوبي ده او ګوړه چې کومه ده اوریجنل هغه دلته میلاویږي نو تاسو خو چېرې زمیندار کروندګر او هغه زوړ دغه باندې چې رمبې تیاروي نو خان بابا له راتلی شي مننه